أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. نانی درس کی ان شاء اللہ العزیز سورة حجر پارہ نمبر 14 رکو نمبر 1 آیات نمبر 10 11 12 13 14 15 شپږ آیاتونه چې نو هغه ویل کېږي. اوس دې آیات کې الله جل جلاله رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته تسلی ورکړي. دې د دې مخکې چې نو هغه رسول علیه الصلاة والسلام ته وفرمایل ویلو یا ایها الذی نزل علیه الذکر انک لمجنون. ای هغه سړی چې چا باندې چې نو قرآن نازل شوی دی انک لمجنون العیاذ بالله ته خو لیونی. نو حضور علیه الصلاة والسلام لازمی خبره ده چې څوک د چا څومره خیرخواهي او د آی طرف نه بد سلوکي کېږي نو انسان زړه ته چې نو هغه تکلیف رسي. نو حضور علیه الصلاة والسلام چې کله په هغې خفه شو نو الله جل جلاله چې نو هغه حضور ته اوس دې آیاتونو کې تسلي ورکوي. الله وایي ستانه مخکې ډلو کې هم مونږ دغه شانتې پیغمبران چې نو هغه لیږلي دي. شیعه دا د شیعتون جمع ده او شیعه چې نو هغه په دوو معنو سره راځي. یو معنی چې نو هغه تفسیر معرف القرآن کې کړل وایي شیعه هغې پیروکار ته ویلی کېږي چې څوک د چا سره چې نو هغه بلکل د هغه تابع او د هغه هر خبر او خدمت کوي نو دې کس ته ویلی کېږي شیعه. او دویم تفسیر مدارک چې نو هغې معنی کړل هغه شیعه دا چې نو هغه جمع د شیعتون ده او شیعه به معنی الفرقه دا چې نو هغه فرقې ته ویلی کېږي اذا اتفقوا علی مذهب و طریقة کله چې دوی د یو مذهب یو طریقې یو لارې باندې چې نو عقاید خپل کړي او په دغې باندې روان یي نو دغې ډلې ته چې نو هغه شیعه ویلی کېږي او شیعه چې نو هغه شیعتون ورته ویلی کېږي او شیعي چې نو هغې جمع راځي. نو الله وایي مخکې چې هم څومره فرق او ډلې چې نو هغه تېرې شوي دي دې ټولو ته مونږ پیغمبران ستانه مخکې رالیږلو وما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون. نو دې چې د تا پورې کومه ټوغه او مسخرۍ وکړله دغه شانتې ټوغې او مسخرۍ چې دی نو هغه دوی د خپل وخت د پیغمبرانو پورې هم کړی. لکه مثال په طور کې حضرت نوح علیه الصلاة والسلام 950 کاله په خوله باندې یادېږي. 950 کاله چې نو هغې دعوت ورکوم موږ خپل بچي ته 9 پیرې دعوت نشو ورکولی. 950 کاله ګورې غټه خبره ده. نو موږ چې خپل بچي ته هم 2-3 پیرې چې نو هغې یو خبر وکړو د یو کار ورته دعوت ورکړو ښه عمل ورته ووایي چې په 3-4 ځل ونه کړي نو موږ هغه ته بیا خیر کوو کافر د دنیا نه تېر شو چې څه نه چې بیا ورته عاقه وایي. نوح علیه الصلاة والسلام 950 کاله او بې دعوت څنګه ورکړو. الله ما دوی چې نو د ورځې راوبلل د شپې مې راوبدل په ډاګه مې ورته ووی په پټه مې ورته ووی انفرادي مې ورته ووی اجتماعي طور مې ورته ووی په هره طریقه مې چې نو هغه پوه کړل په یو طریقه چې نو هغه نه راځي. بلکې بیا به نوح علیه الصلاة والسلام ته استهزاء چې نو هغه به یې کوله او اذا تکلیف به ورته رسولو. نو چې کله الله حکم وکړه تو کشتۍ تیاره کړه او په دې کشتۍ کې بچنیانو هغه تاسو او چې څومره مؤمنان دي دا به بچ کېږي او باقي چې دا نور کم کسان دي نو دوی به هلاک کېږي استهزاء کوونکي. نو مخکې تېر شوي نو دوی چې نو هغه به صورت هود کې موږ ویلو وی به ورته وسه پورې چې نو هغه نبي وی الان صار نجاره اوس د نه ترکان جوړ شولو چا به ورته د دې نه مخکې نو هغه به د دا کول وس ده بل بر الله دا کشتۍ جوړه کړو نو دا به په چلای پسه کې نو بل به زمونږ هغه تالاب چې دی د هغې کې به یې راولي هلتې به یې چلای. نو الله وی تو مخه پکېږه وما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون.
هر قوم ته چې یو پیغمبر راځي دا د خلکو عادت دی، دوی به د هغوی پورې ځای نو هغه استهزا او مذاق او ډرامې چې نو هغه به کوي. داسې مخکې پیغمبرانو پورې هم چې نو هغه شوي دي. خو بیا کذالک نسلکه دا جمله چې نو هغه ډېره خطرناکه ده. دا آیات نمبر 12 چې هغه دا ډېر خطرناک دی. دې باندې لږ غور سړی وکړي. الله وایي کذالک نسلکه فی قلوب المجرمین. دغه شانتي دا استهزاء دا مذاق دا موږ د هغې خلکو په زړونو کې چې هغه په یو چې کم کسان مجرمان وي. څوک چې مجرم وي د الله د ګرفت نه نو هغه لایق وي. نو الله وی د دغه خلکو پرړونو کې مونږ د پیغمبرانو هتک دا غوي استهزاء دا غوي مذاق دا مونږ د دوی پرړونو کې چې نو هغه اوپیو. لکه څنګه چې په یو ستنه کې تار چې نو هغه اوپېلې شي او دا په دې کې وس ورغلې بل طرف ته چې نو هغه نشیتلې نو دغه شانت مونږ د دوی پرړونو کې چې نو هغه دا اوپیو. اوس مونږ له کوټې سوچ وکړو چې آیا اوس زمونږ پرړه کې د دین اهل دین او د دې چې نو هغه استهزاء او مذاق راځي او که نه راځي؟ نو که چېرته راځي نو دې باندې توبه او استغفار وکړو. ولې؟ ځکه چې دا راځي نو دا د هغې خلکو پرړونو کې راځي چې کم سړی مجرم وي عند الله. الله وی مونږ دا دغه د ګناهونو په وجه باندې دغه شان د عمل د ښایسته ښکاره کړو. کنه تاسو ګورئ کافرو کې هم په هغه وخت چې هم د حضور علیه صلات وسلام په زمانه کې کم کافر موجود و نو ډېر کافر داسې ول چې هغه ول کافرانو خو د حضور استهزاء به یې نه کوله، د بل پیغمبر به یې نه کوله، د صحابي به چې نه هغه به یې نه کوله. او چې کم به ډېر بدبخته ول نو دوی به بیا استهزاء چې دی نو هغه کوله. اوس هم وګورئ عام طور باندې کم چې ښه خلک وي نیکان خلک وي برابر وي. د دغه په یو مسله کې چې یو مولي صاحب نه وي خو یا یو دیني کار چې نو هغه سره نه لګي یا یو دیني ادارې سره نه لګي خدای به بد نه وي. خو چې کم انتها درجې بدبخته انسان وي که سړی وي او که ښځی نو دی به بیا په دغې شیزونو پسې په دغې مدرسه د دغې جومات د دغې مولي صاحب په دغې اهل دینو پورې دی به استهزاء کوي. دی به بیا د هغې چې دی نو هغه دا قصې کوي. او که خیال مو کړی دا مخکې مونږ ویلي خصوصا زموږ چې دی نو هغه د سکول کم ملګري نو د هغوی ته چې نو عاجزانه خواست دی چې د الله دپاره چې کله تاسو خاکې او یا دا شیزونه چې نو هغه کوئ یا 14 اګست په موقع یا نور د څو کرته باندې سویلي نو اکثر مونږ د دیني رویه او د دیني شیزونو چې نو هغې کې مذاق وړو. حالن کې مذاق او دا شیزونه کول دا د نومي مسلمان چې دی نو هغه ناجایز دی. هغه مزاح الله پیغمبر حرام قرار کړله ولا تمازح اخاک. د خپل رور مسلمان چې دی نو داسې مذاق مه وړوه چې په هغې باندې هغه د زړه ته چې دی نو هغه تکلیف ورسي. او موږ دیني شیزونه چې نو هغه دغه شانتې کوو د هغې چې نو هغه کوو. بلکې زموږ ملک به څه ووایو الله دې زموږ په حال رحم وکړي. په دې کې انسان بربنډ کول د هغه ته د سوري سر لګول هغه ته د خنزیر سر لګول هغه نه سپی جوړول هغه نه خر جوړول دا زموږ د ملک چې نو عامزاده وایي دا جایز دی. دا د چې نو هغه څه دي د دې د اختیار شته دا به کېږي. تاسو وګورئ په اخبار کې مې په نور څه کې مې په خاکو قشیزونو په دې کې مې او یاره دا خلک د دې نه مستثنا دي. الله پیغمبر وایي ناجایز دی او دوی استثناء دی نو هغه د دې نه مستثنا دی. نو د هغه خلکو پرړونه کې کېږي چې کم سړی الله وایي مجرمي نو د دغې مجرمانو پرړونه کې مونږ چې نو هغه دا کار داسې مونږ راسخ کړی لکه څنګه چې پستن کې تار وپیلی شي او دغه شان دا داسې الله دې مونږ دغې نه چې نو هغه محفوظ او مانون کړي. لا یؤمنون به الله وایي دوی په دې ایمان نه راوړي یا چې نو هغه مراد د دې نه قرآن دی به ضمیر ده او یا چې نو هغه حضور علیه السلام دی. وقد خلت سنت الاولین الله وایي دا طریقه دا رسم دا خوی دا د مخکې خلکو چې نو هغه هم تیر شوی دی نو دوی هم هغه شانتې کې د هغوی په لار روان دي. ولو فتحنا علیهم بابا من السماء نو د دې نه مخکې که خیال مو کړی نو دوی چې نو هغه حضور علیه الصلاة وسلام ته ووي لو ما تأتینا بالملائکة ان کنت من الصادقین. که چېرته تو خپل رښتینی په خپله دعوه په خپله خبره کې تو رښتینی نو موږ ته فرشتې راوله چې فرشتې نو هغه موږ ته اقرار وکړي چې او د الله ته حق او سچ پیغمبر دی. الله وایي دوی دومره حد درجې ضد ته رسېدلی دی دا هسې د دوی یو بانه ده
دا دوی یو خبر ځان لاسې جوړه کړې ده، دا دوی یو بانه چې نه نو هغه جوړه کړې ده. الله وی ولو فتحنا علیهم بابا من السماء، که مونږ دوی ته د اسمان کې دروازه چې نه نو هغه داسې کولاو کو. دوه معنی کړي دي. یو معنی چې نه نو حضرت عبدالله ابن عباس او حضرت الضحاک رحمه الله چې نه نو هغه کړي ده. هغه وی لو فتحنا علیهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، دی ته مونږ په د اسمان کې خبر راست ډایرک یو دروازه کولاو کو دی خینی په خپل سترګو سره، او دا پرشتي ورته خیو چې دازي او راضي او قران پاک راوړي او دا د الله د طرف ناراضي. دی به بیا هم چې نه نو هغه بسوي لقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون، زمونږ په سترګو باندې څه چل کړی شوی، نظر بندي را سره کړی شي، یا په مونږ جادو شوی دی. الله وی که دسی مورته خپل بیا هم دغه خبره کوي. او دویم معنی چې نه نو علامه حسن رحمه الله او علامه قتاده رحمه الله چې نه نو هغه کړی ده. هغه ولو فتحنا علیهم بابا من السماء، کومګه دوی له اختیار ورکو او قوت او طاقت ول ورکو، اسمان دروازه مونږ دوی ته کولاو کو په دې اسمان کې، او دوی ته مونږ وای چې تاسو د ورځې زئی او راځي سل پیری بر اسمان ته لاړ شي او راشي او آلتی وګورئ چې دا کلام ولا الله رب العزت ورکړی دی. وی الله وی کوم ول دا هم ورکو لقالوا ندو بسوي انما سكرت ابصارنا، دا خو زمونږ په سترګو باندې نظر بندي کړی شوی ده، مونږ کله اسمان ته ختلیو، مونږ خو نه یو بولې، دا خو زمونږ په سترګو باندې نظر بندي کړی شوی ده. بل نحن قوم مسحورون، بلکې مونږ خو داسې قوم یو چې په مونږ باندې چې نه نو هغه جادو کړی شوی دی، نو دا خو په مونږ باندې جادو شوی دی، مونږ چې نو هغه په دقه راګیر کړیو، نور چې نو هغه نه د معجزه شته او نه خدي او نه مونږ سلیدلی دي. الله دې مونږ ته نو هغه صحیح پوهه نصیب کړي. ولقد ارسلنا بشکل گلیو مونږه من قبلک مخکستانه فی شیع الاولین په وړاندبنو امتونو ډلو کې، وما یأتیهم او نبرات للدیت من رسول یو پیغمبر الا کانوا به یستهزئون، مگر دوه پاغوی پوری ټوغې کولې. کذالک دقشان نسلکه مونږ چې نو هغه پیو فی قلوب المجرمین پرړونو ته د ګناګارانو کې، لا یؤمنون به چې دوی ایمان نه راوړي پدې، وقد خلت او په تحقیق سره تیر شوی دی سنت الاولین طریقه رسم د مخکینی خلکو. ولو فتحنا علیهم او کچری مونږه کولا کړو په دوی باندې بابن یو دروازه من السماء الى اسماننا، فظلوا فيه چې دوی چې نو هغه خیجي، فظلوا چې دوی چې نو پاغه کې یعرجون خیجي، لقالوا نو خامخا وایبا انما سکرت چې بشک بند کړی شوی دی ابصارنا زمونږ سترګې، یعنی په موږ باندې نظر بند شوی. بل نحنو بلکې مونږه قوم مسحورون، هغه خلک یو چې جادو را باندې شوی دی.